بایزید بستامی رحمه الله زمانه ده داغه په گاون کې یو ښځه راله د بار نه راله خو د ده په گاون کې آباده شو پای کلي کې نو هغه ښځه بدکاره وه نو 200 روپۍ به یې اخیستې او د هغې زمانه کې 200 روپۍ خو ډېر غټ قیمت لرو نو 200 روپۍ به یې اخیستې او په هغې به یې بدکاري کوله بایزید بستامي رحم الله په خپل خانقاه کې ناست دی ذکر اذکار کوي مریدان راځي په دې دوران کې هغه کلي والا راټول شو باباجي ته خو په ذکر او اذکار کې په خانقاه کې مبتلا یې خو کلی تباه شو علاقه تباه شوه وی ولې څه چل دی وی یو زنانه د بار نه راغلې ده او بدکارۍ کې او خلک وله رامات ته ټول علاقه وله راماته ده بایزید بستامي رحمه الله وی ښه دا مسله ده او وی دا کوم ځای کې پاتې کېږي وی دغلته دا کور دی سبا چې سهار شو که نه بایزید بستامي رحمه الله خپل څادر په اوږه ور واچو ولاړو د هغې د ور سره خواته کېناستو اوس باباجي په د بدکارې زنانې د کوڅې سره ناست دی اوس خلک چې راځي دغې زنانه له دغې چکلې ته دغې بدکارۍ له راځي نو چې وګوري مخې ته باباجي ناست دی بایزید بستامي رحم الله ناست دی نو خلک واپس کېږي بیا هغه ته چې ګوري نو خلک واپس کېږي دننه زنانه ټوله ورځ انتظار وکړو نو خادم ته یې ویل وی دې ټایم ته خو به ډېر مخلوق راغلی او دا نن څه چل دی چې یو تن نه راځي ته خو چېرته معلومات وکړه څه چل دی خادم چې بار راووتو نو چې وی کتل خلک راښکاره شي خو چې باباجي ویني نو واپس شي نو دننه لاړو ای ښځې ته وی په دروازه کې د یو بابا ناست دی خو چې خلک هغه ته ګوري نو واپس کېږي دننه ځکه څوک نه راځي بابا ځای نیولی دی نه ښځې ورته ویلو وی بابا ته وایه چې دا د ملنګانو او د باباګانو ځای نه دی دا د 200 روپو ځای دی دلته 200 روپۍ خلک ورکوي راځي دا د ملنګانو ځای نه دی چې ته دلته ناست دی وایه چې د دې ځای نه پاسه بل خوا زه چېرته خادم راغی بایزید بستامي ته وی ملنګ بابا دا د ملنګانو ځای نه دی دا د 200 روپو ځای دی د دې ځای نه پاسه دا ځای دی بدل کا نو بایزید بستامي ورته وویل دا ملنګ هم 200 روپۍ ورکوي دې له راغلی دی دې هم 200 روپۍ ورکوي هغه چې دننه لاړی ښځې ته وي هغه بابا خو چې زه هم 200 روپۍ ورکوم وی هله رادننه که زموږ خو د 200 روپو سره کار دی رادننه که بایزید بستامي چې رادننه شو زنانه ورته وی 200 روپۍ در سره شته وي او راوړي مې دي نو وی راکوه 200 روپۍ نو بایزید بستامي رحم الله 200 روپۍ راوستې هغې کنجره ښځه چې و هغې له یې ورکړې نو دی ورته وایي دا 200 روپۍ چې درکړم نو بیا چې زه څه وم ته به هغه کوي هغه ورته وایي بس چې 200 روپۍ دې راکړې چې ته څه وایې هغه به کوم خو زما کار د 200 روپو سره دی وی ټیک ده چې 200 روپۍ زنانه له ورکړي نو هغه ورته وایي وایه اوس څه کومه چې ته څه وایې زه به هغه کوم خو اوس څه کومه نو بایزید بستامي ځان سره په ګوډي کې کپړې راوړې وې ګوډې کولاو کو د هغې نه یې کپړې راواغستې وی زه وامه چې پورې غسلخانې ته لاړ شه لومبې ولامده بیا دا جامې واغونده صرف دا وی ښځه لاړه غسلخانې ته دننه شوه وی لمبل او هغه جامې واغوستې چې واغوستې او رووت که نه زنانه د غسلخانې نه رووته نو ده ورته جانماز خور کړی و جانماز یې ورته خور کړی و په دې جانماز باندې ودرېږه او یو 2 رکعته نفل وکړه 200 روپۍ دې اخیستې که نه اوس خو چې زه څه وم هغه به کوې نو په دې مسله ودرېږه یو 2 رکعته نفل وکړه نو چې ښځه په مانځه ودرېده که نه نو د الله ته لاس اوچت کړو وی الله ما چې څه کولی شو هغه ما وکړو الله زما دا کار چې تا ته یې ودرومه الله زړه زما په اختیار کې نه دی و زړه بدلول ستا دي زما دکه کارو الله چې ستا در ته مې راوسته او تا ته مې ودروله اوس زړه بدلول دا زما په اختیار کې نه دي الله نور ته پوه شه کار دې پوه شه زنانه چې 2 رکعته مونځ وکړو که نه او سلام یې وګرځو الله ته په چغو چغو په ژړا شوه وی الله دا زه څه کومه الله ما خو د خوشحالۍ ما خو د زړه سکون او د زړه خوشحالي اوس ولیدل الله دا زه په څه کې مبتلا یم الله دا چې څه مې کړي د دې راته معافي وکړه الله بیا د پاره به دا کار چرته نه کوم مطلب مې دا چې د دیني خلکو سره کینئ او پاسئ کم از کم دعا خو به درته کوي په دې دعا به دې ژوند بدلېږي په دې دعا به دې زندګي بدلېږي دا مه ګوره چې دا څوک دی په لاره باندې فقیر ملنګ تېرېږي وایي ما ته دعا وکړه ما ته څه وکړه
دعا وک دعا د خلکو ناغلا د نیکانو خلکو سره کینا صرف دل ورخاره کیگا وای ما تو دعا وک کې د شي د دعا ستا زندگی بدل کی دعا دې څه بدل کی زندگی بدل کی دا شخص بیانات اوریدلو د فار زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې بتاو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګان او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشانه سره کلیک تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخه ترازی او د خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ. والسلام ډیر مننه.